یاره موږ له دعوت راکو او په دې رشکۍ کې موږ د خپل الیکشن کمپین آغاز وکړو او دا یو بختور ځای دی یو بختور کور دی او که تاسو ته پته وي انتخابات راغلي دي زه چونکې ستاسو دپاره زه به نه ویم خو زما خاندان به ستاسو دپاره نه وي نه ستاسو علاقه لکه زما دپاره به داسې نه وي چې یاره زه به ډېر کم دلته راغلی یم ستاسو مشران زموږ دپاره نوي نه دي زما نیکه حاجي دلاور خان دلته تاسو یو ځای مشرانو سره ښه تعلق پاتې شوی عزیز ولی پاتې شوی زما والد صاحب دلته زموږ قومیت چونکې په غټه باندې یو دی زموږ علاقه یوه ده زموږ مسایل خوشحالي او خفګانونه یو دي په دغه سلسله باندې خو زه رشکۍ ته ښه په دعوې راغلی یم چې یاره دلته به ښه کلک صرف ووټ تاسو نه غوښتلو نه یم راغلی زما عزت ستاسو عزت دی ستاسو عزت زما عزت دی راپاسو به پخپله به منډه وکړو خپل چې کوم عزیزان دي رشته داران دي په هغوی به هم ګرځو صرف رشکۍ حده پورې نه دي خپل کور کې که زنانه دي چونکې د پاکستان اوس د طریقه کار داسې دی د الیکشن چې هغې کې د زنانو نیم ووټ دی د سړو نیم ووټ دی که موږ داسې وکړو چې یاره سړي ټول ووټ واچو او که زنانه ووټ هم وانه شو او هلته مخالف کسانو زنانه ووټ واچو نو بیا به موږ خامخا ناکام یو نو دا یو درخواست درته کومه چې یاره دغه یو ورځ سخته زموږ میندې خویندې هم روځي ووټ اچي او دا ضروري ده چې یاره موږ ځان له د صحیح مشر انتخاب وکړو عزتمندو که تاسو وګورئ موږ داسې هم دا الیکشنې شوي دي داسې انتخاب هم کړی داسې خلکو له چې یاره هغې بیا موږ تپوس هغه رنګې نه دی کړی زموږ غم او درد کې شریک نه یو سړی چې تا له راځي نه یو سړی ستا مړي ژوندي کې شریک کېږي نه هغه به بیا چا له کار څه وکړي که چې ستا ملاقات یو سړي سره نه کېږي نو هغه ته به ته خپل درد یا تکلیف څنګه ورسې نو زه تاسو دې درخواست دپاره راغلی یم چې صرف رشکۍ کې نه که ستاسو په نورنو کې رشته داران یي که عزیزان مي که په مټه کې او که په دعوه کې او که په هر ځای کې نو دا یې پسې وځئ او دا یو مشترکه عزت دی دا صرف او صرف د دې دپاره دی چې یاره سیاست دی د دې دپاره د لارې کوڅې سیاست دی چې یاره زموږ لارې وشي زموږ کوڅې وشي زموږ ټرانسفارمر ضرورت دی یا د بجلی ضرورت دی یا د ګیس ضرورت دی یا تاڼه تحصیل دی یا روزګار دی لکه زموږ چونکې یا دلته سکول جوړ شي یا هسپتال جوړ شي سیاست دی دې دپاره د خدمت دپاره خدمت په نیت راوتي زموږ خاندان هم تاسو ته پته ده دلته خپل کوشش کړی دی 2008 نه ور 2013 پورې زما والد صاحب ایم پی او خو تاسو وګورئ 2008 نه ور 2013 پورې ډېر بدترین حالات وو داسې حالات وو چې یاره موږ ته په خپل کور کې اوسېدل هم ګران او 2013 کې چې زما والد صاحب وفات هم شو په موږ باندې دماکې هم وشوې حملې هم راباندې وشوې خو الحمدلله خپل کلی خپل علاقه هم نه ده پرېښې دا دی اوس هم دلته ولاړې ډېر خلک لاړل د هغې د باجوړ سره یې راونیسئ د چارسدې پورې نو هغه خلک خپل علاقې پرېښودې ولاړه ښاریو اسلام آباد تشریف شو خو موږ الحمدلله موږ یاره که مړي او که ژوندي د خپل قوم سره به که سختۍ او که خوشحالي د خپل قوم سره به انشاءالله در سره ښه یقین دهاني دا مشران ناست دي دا صرف داسې نه ده چې یاره زه به ایم پي یم او بس ما ته به تاسو دغه یې دا مشران دلته چې کوم ناست دي حیات رو دی دا خان آباد کاکا دی دا ټول اختر دلته ناست دی دا ټول موږ دلته چې څومره ملګري ناست دوی ته چې خبره ورسېده لکه تاسو چې پوره پارټۍ ته پوره ډلې ته خبره راورسېدله زه چې یو کار کولی شم به دویم کولی شي یا به حیات رور هم کولی شي نو انشاءالله دا به داسې نه ده چې یاره موږ به لکه د پي ټي آی فرنګي یو سړی به ایم پي آی او تقریبا میاشت کې یو ځل راځي او دغه حساب به ساتي نه موږ هم د دې ځای په پېښور کې او یا په اسلام آباد کې کورونه شته اوسېږو دلته زما نیکه دا دی ضعیف هم دی بیمار هم دی حاجي صاحب د کورونه هم میلاو شوی دی خان آباد کاکا هم دلته اوسېږو چېرته ځو نه 15 کاله مخکې چې حملې مې راباندې کړې هم دلته یي خپل قوم سره ولاړ تاسو به هر وخت موږ تابعدار یي د شپې د ورځې خو دا یو ښېګړه به راسره کوئ چې اوس نه به وځئ او دا زموږ مشترکه کار دی څنګه چې تاسو ته مه وایي چې مشترکه عزت هم دی مشترکه یو خوشحالي هم ده نو دا به تاسو هم پاسئ موږ سره په دعوه کې به ګرځو ځکه علاقې موږ ته غټې شولې حلقه بندۍ جوړې شوې موږ سره که توزو حسندو نوې علاقې رالې که په مټه کې مزیدان دي دوستان هغوی پسې موږ وګرځئ د خپل د نوي کول مستقبل دپاره موږ له پکار دي چې یاره موږ خامخا ناروان انتخاباتو کې ډي وي له ووټ ورکړو انشاءالله ترقي به زموږ دې ځای ته راشي ستاسو ډېره مننه والسلام